اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خپلو ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته د زړه د کومې سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو، موجودات چې کوم د کرمې حالات دي دا یې مو زړه هم نه غواړي او د مو نیت هم دا شی نه دی، بلکې د یو کرمېوال به هم دا نیت نه وي چې مو په کرمې کې د مو په علاقې کې د جنګ وشي، یا د مو په کرمې کې یا د مو په علاقې کې یو د بل د ویشتلو والا جوړ شو. نه د مو داسې نیت وي او نه داسې د مو اراده وي. به هر حال حالات همیشه دپاره دا شی جوړېږي. اوس موجودات چې کوم د بلشخیل یا د پړاچم کنې کوم ځمکې باندې کومه تنازع دی او دا کومه شخړه روانه دی، د مو ته ډېر مخکې نه هم اندازه کېدله او مو بار بار دې خبرې ذکر هم کړی و چې حکومت انتظامیه دې ته د سنجیدګي سره وکړي. په هر حالاتو کې هغه ته سنجیدګي سره ونه شو لیدلی. نن حالات دې ته راولو سره موږ خپل علاقې ته څو کونډو کې اضافه هم وکړه، موږ خپل علاقې ته د یتیمانو اضافه هم وکړه او پته نه لګېږي نور به څومره اضافه کېږي. اول خو خپلو ټولو کرمیوالو ته زه دا یم او بلکې ټولو پښتنو ته یم، د بارودو ورونې سره یا د اوسپنو ورونې سره هېڅکله علاقه نه ابادېږي او نه چې ته یوه مسله حل کېږي. که چیرې په بارودو ورونو سره یا د اوسپنو ورونو سره علاقه ابادېدله نو زه به یم څه قبایل به په دنیا کې واحد هغه قوم و چې د هغو علاقې به ډېره زیاته ترقي کړې وه، زموږ نسلونو به ترقي کړې وه او موږ به نن دنیا کې یوه نامه لرله د ترقي په میدان کې. خو بارودو سره یا کلتوسو سره ترقي نه رسي او نه دې سره چې ته مسالې حل کېږي. خپلو علاقې څومره هم مشیران دي که علما کرام دي دو ته هم دا گزارش دی، ای تاسو الفاظ، ای تاسو جملې، ای تاسو حرکات، ای تاسو جرګې دا د یوې علاقې امن راوستنې کې څومره لوی کردار ادا کولی شي. تاسو جملې، تاسو جرګې دا د یوې علاقې امن خرابونې کې هم لوی کردار لرلی شي. بس که چیرې مو مشیران، مو علما کرام د کرمې دپاره، د علاقې خلکو دپاره، د امن دپاره د خپل ځان سره لږ برداشت وکړي او هغه خپل الفاظ، خپلې جملې لږې محدودې وساتي، چې هغه سره بل ته زور نه رسېږي، بل ته خفګان نه رسېږي، ذهن د مو امن به هېڅکله نه خرابېږي. اوس هم حکومت ته دا وي چې یاره دا جنګ ډزبندي د زر وشي. موږ خو امید و څوال ورځې به وشي، بیا مو امید و دویمې ورځې به وشي، موږ درېیم، څلورم، نن پنځمه ورځ روانه ده، ډزبندي نه کېږي. مو د کرمې ډي پي او ته یایو، مو د کرمې ډي سي ته یایو، مو د کرمې کمانډنټ صاحب، بریګیډیر صاحب ته یایو. زه باور نه کوم چې د کرمې ایجنسي څوم مشران دي هغه به د دې علاقې کې د امن یا دلته د ډزبندي یا مستقل امن راوستنې کې به د کامیابي وموندي. باور نه شو کولی په وجه چې دا غیر جانبداره خلک نشي جوړېدلی، دا نیوټرل خلک نه دي، دا د دغې علاقې خلک دي، دا په یو بل باندې اعتماد بروسه نشي کولی. نو زه یم چې ضروري دی، دا مو ډي پي او صاحب ته هم یم چې ضروري دی ډي سي صاحب چې د دغو خلکو دپاره تاسو غیر جانبداره جرګه راوغلو، یو داسې خلک راوغلو چې هغه د دغې علاقې نه وي، هغه غیر جانبدار وي، په هغه باندې هر څوک اعتماد کولی شي. ایمو زړه هم غواړي، بلکې زه څومره هم ایمو تکړه خلک دي، هغه غیر جانبدار خلک اوس هم په رابطې هم و، که هغه د اسلام آباد کې دي، که هغه پېښور کې دي او که هغه په کرمې کې دي. مو په کار ایمو د قبایلو نور مشیران راولو، که هغه د باجوڑ وي، که هغه د مهمند وي، که هغه د خیبر وي، که د وزیرستان وي او که د اورگزئی جنسي، په کار هغه نه مو چاڼ مشیران راوخلو، هغه مو دلته راولو. نن خو د بلشخیلو یا د څمکنیو منځ کې کومه شخړه روانه دی، چلو ډزبندي به وشي، خو سبا مو ته یوه بله میمله هم ایښې دي د تورې بنګش شرک باندې، سبا بل سبا بیا به غاره پڅېږي، بیا څه هغه مو حل کوو، بیا به د بشارۍ و یوه بله تنازع دی هلته برځي، بیا څه هغه شمالیاتو حل کوو، د اوزګړي والا دی، بیا ترې منګال دی. نو چونکې دا علاقه د ډېر وسیغه علاقه دی، موږ غواړو چې یاره موږ ته داسې نیوټرل غیر جانبداره خلک راشي چې دغه شی چې مخکې مو کومې نامې باندې موږ جنګېدلو هغه خو اوس ختم شو. اوس چې موږ کوم جنګونه شروعات کړی دی یا موږ کوم جنګونو ته اوس موږ کوم لیاره تعین کړی دی، نه دا د شمالیاتو د ځمکو تنازعاتو خبره دی.
نو که هغه خلک مو راولو نو هغه غیر جانبدار خلک دی. مو امید دی چې د کور مې څومره هم مشیران دي یا د کور مې څومره هم علما دي یا د کور مې څومره هم قومونه دي هغه په دغو خلکو باندې بروسه هم کولی شي، اعتماد هم کولی شي. موږ غواړو چې هغو ته موږ خپل اعتماد هم ورکړو چې تاسو یې موږ ته خوښه کړو چې د څوک کوم ځای کې حق جوړي هغه ته حق ورکړو. که هغه حکومتي کاغذو په طور باندې حل کولی شو په همدې طریقې حل کړو. که د شریعت په بیزې حل کولی شو د شریعت په بیزې حل کړو. که د پښتنو د قبایلو روایتو په مطابق حل کولی شو د پښتنو په هغه باندې حل کړو. که د جرګې شورا کې په واک باندې دویوړي واک باندې یا اختیار باندې حل کولی شو حل یې کړو. ښه موږ د ځمکو د دغو مسالو حل کول غواړو. دغې ځمکې کې مو نورې قبرونو یا د نورو د جنازو متحمل نه یو. موږ غواړو چې څومره هم پرې کیندي چې هغه د امن دپاره او ډي پي او صاحب ته مو یایو چې تاسو نیوټرل جرګه راوغړو. که د مو ضرورت یا د دغو خلکو ضرورت یې موږ خپله غواړو چې موږ لاړ شو باجوړ کې د هر یو سړي دروازه وټکو. که خیبر کې وي، که اورگزئی کې وي، که وزیرستان کې، هغه نه مو مشیران راولو دلته مو ته خیر را جوړ کړي. د خپلې علاقې ټولو کورمیوالو ته یم چې جنګ د یوې مسالې حل نه دی. چې زه جنګ نه غواړم، ته نه غواړې. د جنګ والا خلک ډېر لږ وي او د امن والا خلک ډېر زیات دي. خو د جنګ والا خلک همیشه دپاره کردار هم ښیي او نتیجه هم ورکوي. او چې موږ څومره د امن والا زیات خلک او موږ غافل او خاموش ناست یو. نو غواړو چې خپلې علاقې ته یو امن ورکړو. او دا چې د کوم هم جنګ دی په ځمکې باندې دی یو مزید بیا نور کیږي، پکار دا دی چې دا مو بحث کړو. خو دا هله بس کیږي چې کله مو جرګه راوغواړو. دا هله بس کیږي چې کله مو یو بل سره کینو باتچیت وکړو. دا هله حل کیږي چې کله مو یو بل باندې اعتماد وکړو، یو بل دپاره گنجایش وکړو. جنګ یا جګړه یا بارود د دې حل نه دی. ډېره مننه، خوشحاله باد، بریالي اوسو.